بسم الله الرحمن الرحیم. سبق سوم نظر و فکر و منطق کی تعریف و منطق کی غرض اور موضوع. بدے درس کے ماتن رحمہ اللہ د علم المنطق تعریف اصطلاحی اور موضوع اور غرض ذکر کړي. د کشان د منطق نظر او فکر د منطق په اصطلاح کې چاته وي دا ذکر کړي. نو په اولنی درس کې موږ د علم المنطق لغوي اصطلاحي تعریف موضوع غرض مکمل تفصیل سره ذکر کړو. د ما قبل درسونو نه معلومه شوه چې بعض تصورات بدیهی وي او بعض تصورات نظری وي. انسان فطرتی طور سره د علم د اضافي د پاره دا مختلف کوششونه کوي چې زما په علم کې اضافه راشي. نو کو انسان طالب العلم من فنونو کې په حدیث کې قرآن کریم کې کوشش کوي چې د په علم کې اضافه راشي. کو انسان تعلق د دنیا سره نو دا په دنیا وی چې کم کارونه دي او کاریګری ده په هغه کې کوشش کوي چې مهارت حاصل کړي. نو عموما په علم کې د اضافه د لپاره درې ذرایع دي چې انسان استعمالي. اولنې په هغه کې حواس خمسه دي، 15 حواس. کم کم لکه اوریدل، قوت سامعه اوریدل، قوت باصره لیدل، قوت شامه بین کول، قوت ذائقه سکل، قوت لامسه ټچ کول لمس کول. نو دا 15 قوتونه داسې دي چې په دې سره انسان دریافت کولی شي د یو نامعلوم سیز علم ورسره حاصلېږي. نو دې ته ویل کېږي قوت حواس خمسه، دې 15 قوتونو ته. نو په دې سره علم حاصلېږي. دویم د علم د حصول ذریعه چې دا هغه د مخبر صادق خبر دی. یو نیک سړی، یو ریښتونی سړی تعالی یو خبر درکې نو هغې سره علم حاصلېږي. بیا خصوصا انبیاء علیهم السلام چې څومره انبیاء دي، څومره صحابه کرام دي، څومره بزرگان دي، د دې اقوال ارشادات تعلیمات نو دا انسان ته په دې تعلیماتو سره علم یقیني حاصلېږي. نو دویم د علم د حصول ذریعه څه ده؟ د مخبر صادق خبر. او دریم د علم د حصول ذریعه هغه د عقل، چې د عقل په ذریعه سره انسان معلوم سیزونو له ترتیب ورکوي، نامعلوم ته حاصلوي. نو دا درې سیزونه داسې دي چې دې سره علم حاصلېږي، علم کې اضافه راځي. بیا مناطقه حضرات چې دي نو دې کې د اولنی قسم نه بحث نه کوي، حواس خمسو نه بحث نه کوي، ځکه دا خو هر چاته ازده دي. حواس خمسو سره انسان ته چې کوم علم حاصلېږي دغه بدیهی وي. ماشوم هم پوهېږي چې هغه څه لګوت یو څه اندازه ورته کېږي چې دا نرم دی دا کلک دی. هغه هم چې سووري د خپل سمج او د عقل بنیاد باندې هغه هم پوهېږي چې دا څیز دی. یعنی د حواس خمسو په ذریعه سره عام او خاص انسان پوهېږي علم حاصلول شي. نو د دې نه مناطقه بحث نه کوي. دویم د مخبر صادق خبر. نو مناطقه اگر چې دا ځان له مستقلا باب اعتبار سره نه ذکر کوي او د هغې وجه دا ده چې دا مخبر صادق دا خبر سره چې کوم علم حاصلېږي دا هم د دې دریم قسم په زمره کې داخل دی، یعنی د عقل په زمره کې دا هم داخل دی. د دې دپاره تاسو ته یو مثال ویم. مثال داسې دی، مثلا ما تاسو ته وویل بدعت انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے. دا یو قضیه ده. بدعت د انسان د پاره باعث د هلاکت وي. او بدی قضیه باندې زه تاسو ته دلیل پیش کوم چې دا بدعت ولې باعث هلاکت دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار. هر بدعت گمراهی ده او هر گمراهی ده په اور کې وي، په جهنم کې به وي. اوس د دې حدیث حجت کېدل چې دا حدیث حجت دی، نو دې باندې دال دلالت کوون کی څه د عقل، د عقل په بنیاد دا معلومول شي دا حجت دی. څنګه معلومول شي؟ لکه د بخاری شریف روایت دی، ابو سفیان سره د قریش یو قافله وه، شام ته تلو د تجارت د پاره. نو د هرقل بادشاه سره د هغې ملاقات شو. هرقل بادشاه د ابو سفیان نه په دغه وخت کې ابو سفیان لا ایمان نه راوړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق چند سوالات وکړل.
دی وخت د دوانو ایمان نو راوړي. نو په هغه سوالاتو کې یو سوال دا د بخاری شریف روایت دی، ماذا یامرکم، چې هغه سړی چې کم په مکه مکرمه کې راوته دي او دعوه د نبوت کوي، تاسو ته د کوم اعمالو حکم کوي؟ ابو سفیان ویل چې ما وته ویل هغه وی اعبد الله وحده ولا تشركوا به شیئا، صرف اور صرف د رب ذوالجلال عبادت کوي، د الله سره هیڅوک هم مشرک کوي، نه ذات کې نه صفات کې. وترکوا ما یقول آباؤکم، او تاسو آبا او اجداد څخه کم طریقه رایش کړی ده، یعنی بت پرستی، هغه پرېږدئ. تکشان ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، هغه نبی یعنی هغه سړی چې د نبوت دعوی کړی دا، هغه مونږ ته د موز حکم کوي، د سچای حکم کوي چې همیشه بر اختیا وای، د پاک دامنۍ حکم کوي، د صله رحمۍ حکم کوي. نو دا چې کله هرقل ووریدل او داسې نور سوالاتو جوابونه ملو شول، نو بیا د هغې نه پس هرقل د خولې الفاظ دي، هغه دا الفاظ ویل فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ما ته معلومه شوه د خبرونه وي چې کم سړی په خلکو باندې معاملاتو کې دروغ نه وي، نو هغه په الله څنګه دروغ ویلی شي؟ معلومیږي دا چې دا سړی په حق دی. نو ګوره د عقل په بنیاد سره د ابو سفیان د خبرو نه د معلومه کړه چې بھئی دغه سړی چې کمی خبرې کوي دا ریښتونی خبرې دي، دې کې بالکل دروغ نشته. نو څنګه چې الته د عقل په ذریعه سره هرقل معلومه کړه چې د نبی علیہ السلام دا خبرې ریښتونی دي، نو دلته هم د عقل په بنیاد باندې دا ثابت شوه چې کل بدعة ضلاله وکل ضلاله فی النار، دا خبره هم ریښتونی ده. ګوره دې نه دا ثابت شوه چې دا خبر د مخبر صادق دا هم د عقل والا په زمره کې داخل دی، یعنی د عقل په ذریعه سره ته د حق او د باطل په مابین کې تمیز هم کولی شي. نو دا درې څیزونه داسې شو چې دې سره علم حاصلیږي. بیا دلته دی مزید وی چې دوه یا زیات معلوم تصورات چې را جمع کی ترتیب ورکې او نامعلوم ته حاصل کې. نو دا کم چې معلوم تصوراتو دې تسوی لګیږي، دې ته وی معرف قول شارح. معرف قول شارح لکه حیوان علم تا تشتا چې بھئی دا حیوان هغه چاته وی چې حیات او زندگی بکی، ناطق هغه چاته وی چې عقل بکی، او چې کله دې دا حیوان او ناطق را جمع کل جمله دې ته جوړه کو حیوان او ناطقون دی ویل، نو معلومه دا شو چې دا حیوان او ناطقون خو په خارج کې یو بل سیستم وی شغه ته وی انسان. نو دا حیوان او ناطقون معرف قول شارح دی، او دا انسان معرف شو، دا تعریف شو. دا یو بل مثال تاسو ته وایم، یو نو مسلم یو کافر دی، هغه اسلام کې داخل شو، بالکل د اسلام د تعلیماتو نه دی خبر. نو تا وته ویل چې بھئی الله رب العزت فرشته هم پیدا کړی دي، نو هغه وی چې دا فرشته څه څیز دی؟ هغه فرشته نه پیژني. نو ته به اوس هغه باندې دا فرشته څنګه پیژنې؟ نو د هغې طریقه به بیا دا وي چې ته به دته داسې معلوم تصورات را مخې ته کې چې هغه پیژني، بیا به هغې له ترتیب ورکړي، نو د فرشتې تعریف پکې راوځي. مثلا ته به ووایې بھئی جسم پیژنې، جسم اب وایي چې او جسم پیژنم، بیا ته ووایې بھئی زنده ہونا، زنده ژوندی کېدل پیژنې، او جی پیژنم. خجی نورانی پیژنې چې جسم نه لري مستقل، او پیژنم. لطیف باریک بین پیژنې، او جی پیژنم. دغه رنګ فرمان برداری یعنی اطاعت پیژنې، او جی پیژنم. نافرمانی. نو دا داسې تصورات چې دا انسان عموما پیژني. نو ته ورته بیا دا ووایې ښه چې دا تصورات پیژنې، نو واوره فرشته یو داسې نورانی او لطیف جسم ته وایي چې زندگی لري او د الله رب العزت د حکم اطاعت کوي، چرته نافرمانی نه کوي، دې ته ویل کېږي فرشته.
وګوره د معلوم تصوراتو چې هغه ته اول نه معلومات دي هغې له د ترتیب ورکړل، نو یو نامعلوم تصور چې هغه ته د فرشتې علم نو د معلوم تصوراتو په وجه باندې هغه ته د معلوم تصور یعنی د فرشتې علم شو. نو دې ته ویل کېږي بھئی معرف. دا کم تصورات چې د راجمه کړل دې ته وایي معرف قول شارح. او د کم سیز تعریف ته حاصل شو د فرشته، نو فرشته معرف شو. سمجھته راله ان شاء الله. دک شان دو تصدیقات ته راجمه کړل معلوم، ترتیب دی ورکو، یو نامعلوم تصدیق ته حاصل کو. نو چې کم معلوم تصدیقات اول هغه ته دلیل اور حجت وي، او کم چې ته بعد کې معلوم شو هغه ته ویل کېږي نتیجه چې کم بعد کې حاصل شو. لکه د دې مثال چې دوی ورکړی دی، ما تاسو ته وضاحت کړو کل انسان الحیوان، دا یو قضیه ده، هر انسان حیات لري. وکل حیوان جسم، او هر حیوان جسم هم وي، دا هر چاته معلوم وي. چې دې لمونږ ترتیب ورکو، حد اوسط هم تلر کو، باقی مانده قزم را کوزه کا. وکل انسان جسم، هر انسان جسم دی، دا ته پخپله معلومه شو. وکل حیوان جسم، هر حیوان جسم دی، دا ته معلومه شو. نو اولنې دوه مقدمې چې کومې دي د ته ویل کېږي دلیل حجت. او دا کومه ته چې حاصله شوه چې اول کې معلومه نه وه بعد کې معلومه شوه، دې ته څه ویل کېږي؟ نتیجه ویل کېږي. د دې مثال داسې ورکولی شي لکه یو سړی دی په اسلام کې داخل شو، ده ته د اسلام د احکاماتو هېڅ پته نشته، او تا ورته وویل چې بھئی سود اغستل ګناه ده، سود لینا گناہ ہے. نغه تا ته وایي چې بھئی سود اغستل څنګه ګناه ده، تا ته د کم ځای نه پته ولګېده. نو ته به اوس دا پوهې په دوو طریقو، یو طریقې سره هغه دا چې ته به دته دوه مقدمات داسې پیش کړې چې دغه نتیجه ترې راشي. نمبر 1 چې بھئی ګوره قرآن مجید کې چې الله رب العزت کم کار ته بد ویلی هغه گناه وي. اللہ تعالیٰ جس فعل کو برا کہے وہ گناہ ہے. اللہ رب العزت سے کم کار تا بد ویلی اب بس گناہ وی. صحیح شو یو قضیہ. دویمہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود لینے کو برا کہا ہے. اللہ رب العزت پا قرآن مجید کی سود اغستو تا بد ویلی دی. نو یو قضیہ ہو دا. نو چې کله دا یو ځای شي حد اوسط تلر کې نو پخپله به ثابت شي چې سود اغستل ګناه ده. نو ګوره یو نو مسلم کافر چې کله اسلام کې داخل شو اته پته نشته وی سود حرام دی، سود اغستل ګناه ده. او وی څنګه ته وایې ځکه چې الله رب العزت چې قرآن کې کم څیز ته بد ویلي ګناه وي، او سود ته بد ویلي دي که نه، نو سود اغستل ګناه شوه. دا ته قضیه راووته، نتیجه راووته. نو دا اولنۍ دوه قضیې د ته وی حجت اور دلیل، او دا بعد کې چې کومه حاصله شوه د ته ویل کېږي نتیجه. پوه شوې لکه په دې باندې. دغه رنګې د دې مثال علماو یو بل هم ورکړی دی، لکه قرآن عظیم الشان کې دی قال ابوهم. نو دلته دا ابو لفظ چې دی دا نظری دی، دا به مونږ دلیل سره ثابتو چې دا ابو دی ویل، نو قال اباهم دی ولیونه ویل، قال ابیهم دی ولیونه ویل، ابوهم وی څه وجه ده؟ نظری دی، دلیل ته ضرورت لري. نو دلیل به بیا ته داسې ورکې چې بھئی دا ابوهم دلته فاعل دی، او د نحویانو په نس قانون دا د کل فاعل مرفوع، هر فاعل به مرفوع وي، رفع به پرې راځي. نو تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دا حالت رفعي دی؟ نسبي نشي کېدی، جري نشي کېدی. وي نه، د نحوې د اصولو مطابق د اسم متمکن په قسمونو کې کم 100 قسمونه دي، په هغې کې یو قسم دی اسماء سته مکبره موحده مضافه الی غیر یا متکلم. دا شرایط دي. نو چې کله به دې شرایطو باندې اسماء سته موصوف وي، نو د هغې اعرابي حکم دا دی چې حالت رفعي کې واو ما قبل ضمه، حالت نصبی کې الف ما قبل فتحه، حالت جری کې یا ما قبل کسره. نو دا ګورل دا واو ما قبل ضمه دا ابو، نو معلومه دا شو چې دا حالت رفعي دی. نو ثابت شو چې بھئی ابوهم دا فاعل واقع دی. نو دلیل سره دا اوس نظری سیز دی، دلیل سره ثابت شو.
دک شان چې کله ته دوه علوم راجمع کې ترتیب ورکو نامعلوم علم ته حاصل کې نو بیا دغه دوه علوم ته ترتیب ورکول غور فکر کول دک ته په منطقي اصطلاح کې غور فکر وي دله بخامخه اصول قائمه دغه اصول په بنیاد ته کم غور فکر کې سوچ کې دغه سوچ فکر ته نظر او فکر ویل کیږي او یاد ساته بعض اوقات داسې وي چې په دغه ترتیب کې انسان چې کله دوه علوم ته یا تصدیقات ته یا تصورات ته ترتیب ورکي نو په دغه ترتیب کې انسان خطا کیدی هم شي او دا غي ظاهري مثالونه موجود دي مثلا عقلا په مغز مکه فلاسفه تیر شوي دي بعض ویلی دي العالم مستغن عن المؤثر دا عالم دا جهان چې دی دا د یو اثر کوونکی نه مستغنی دی یعنی دا په خپل پیدا شوی دی دا چا پیدا کړی نه دی دا نظام په خپل چلیږي څوک یې چلی نه دا یو قضیه شوه وکل ما هذا شانه فهو قدیم او هر هغه چې بدی صفات سره موقوف وي چې په خپل پیدا شوی چاته محتاج نه وي هغه قدیم وي فالعالم قدیم نو عالم قدیم دی دا جهان قدیم دی دا د فلاسفه خبره ده اوس کو د منطق په اصطلاح کې د منطق او د قواعد په تناظر کې ته وګوري نو د دې د اولنې قضیه غلطه ده وی العالم مستغن عن المؤثر دا ټول جهان د یو اثر کون کې له مستغنی دی دا غلطه قضیه ده د عقل په بنیاد هم د شریعت په نظر کې هم څنګه کې دي چې یو سیز د خپل وجود کې راشي دا نظام د پخپل او چلیږي دا شپه او دا روز دا تبدیلیان دا رنگ روغن چرند پرند حیوانات رزق دا ټول سيزونه پخپل نشي کېدي نو د عقل په بنیاد هم دا خبره غلطه ده د شریعت په نظر کې هم غلطه ده او دا دویمه خبره چې کومه قضیه ده نو دا صحیح ده ځکه چې بدی صفت باندې کم موصوف وي چې چاته محتاج نه یا قدیم وي واقعي قدیم وي نو قیاس جوړ شو د یوې غلط مقدمه او یو د صحیح مقدمه نو چې کله قیاس د صدق او د کذب نه مرکب شي نو قانون دا چې قضیه نتیجه به هم کاذب راځي د دې وجه نه ځکه العالم قدیم چې کومه نتیجه راغله دا غلطه ده بل طرف ته نور مناطق وي العالم متغیر دا عالم جهان چې دا تغیرات قبلی کله شپه کله ورځ کله یخنی کله ګرمي خزان بهار وغیرہ مختلف حالات تغیرات قبلی او هر متغیر چیز چې هغه تغیرات قبلی احادث وی حادث نو پیدا نو عالم دا هم حادث دی داغه معقلا دي دا معقلا دي داغه قیاس غلط دی د دې قیاس صحیح دی نو د دې صحیح او د غلط تمیز به موږ ته څوک کوي هغه دسي اصول او قواعد ته ضرورت شته چې دا هغه اصول پرانا کې انسان د صحیح او د غلط تمیز پیژني او هغه قواعد سوی علم المنطق چې په سوچ او فکر کې د انسان د غلطۍ نه حفاظت کوي قدیم او حادث کې یاد ساته قدیم هغه ذات ته وي چې خالق ته ضرورت نه لري او حادث هغه ذات ته وي چې خالق ته ضرورت لري اگر دنیا ټوله حادثه ده نو د دې خالق شته رب ذوالجلال او رب ذوالجلال قدیم دی خالق ورلنشته چې الله چا پیدا کړی دی نعوذ بالله دغه خبره نه ده نو الله رب العزت قدیم صفات قدیم او دا دنیا ټوله پټوله صدا حادثه ده د دې وجنه یو اهم نقطه راته ما الله رب العزت چې سونه انبیا را لګلې دي دنیا ته د دې د پاره چې دا انسانیت د کفر او د شرک د تیرونه روباسي او دا قرآن او د توحید او د سنت نورانیت طرف ته راولي بیا د دغه نبی د صداقت د پاره الله رب العزت دی ته مختلف معجزات ته صادري د پاره چې پته ولګي چې دا د الله نبی دی او معجزه بل انسان نشي پیش کولای سوا د نبی نه او دا معجزه پیش کولم د الله رب العزت د طرف نه چې کله اوغواړي صادریږي ته د نبی نه چې کله پیغمبر نه معجزه صادره شي نو د خلقو درې قسمونه جوړ شي نمبر 1 بعض خلک داسې وي چې هغه وګوري چې د پیغمبر یو داسې عمل پیش کو چې عام طور سره خلک نشي کولی نو نعوذ بالله او چې دا نعوذ بالله جادوګر دی او دغه ضد او د عناد په وجه ته انکار وکړي چې مونږ نه منو نو د تویل کیږي کفر اور
دته ویل کېږي منکر او معاند داسې خلکو ته. دا معاندین دي د ضد په وجه باندې د پیغمبر معجزه جوړله وکړه. او بعضې خلک داسې وي چې د پیغمبر معجزه وګوري نو هغوی ډېر حیران شي چې یاره دې سړي کې خو ډېر کمالات دي، نو چې د هغه څونه مقام یې د هغې نه ډېر لوی مقام ورله ورکي، د هغه په محبت کې حد درجې نه لرې لاړ شي، نو هغې ته بیا ویل کېږي غالي. او هغه سړی مشکل کشه او حاجت روا وګڼي چې دا خو هر څه کولی شي، نو دې ته بیا ویل کېږي غالي. او بعضې خلک داسې وي چې هغه د پیغمبر معجزه وګوري نو هغه تصدیق وکړي چې او واقع د دې نبی چې کومې خبرې کړي د الله د طرف نه دا بالکل صحیح خبرې دي او دا د الله نبی دی او دا نه مشکل کشا دی نه حاجت روا دی، اصل مشکل کشا اصل حاجت روا رب ذوالجلال دی. نو بیا داسې خلکو ته ویل کېږي مصدقین. لکه د عیسی علیه السلام متعلق وګوره چې کله هغې خپل معجزات وښودل د الله په حکم سره، نو یهود او نصارو د ضد او د عناد په وجه باندې د هغې نه انکار وکړو، دا د معاندین شو. عیسایانو چې وکتل دا معجزات نو وی دا خو په خپله خدای دی یا د خدای زوی دی، نو غالیان شو عیسایان. اور اهل سنت والجماعت اهل اسلام دا غوی یقین وکړو چې دا د الله رسول دی، د الله بنده دی او دا معجزات من جانب الله دی، دا غوی ومنل چې دا د الله نبی دی. نو درې قسمه ډلې جوړیږي. نو دا خلق انسانیت یو دی خو هرې ډلې د خپل عقل په بنیاد سره استدلال وکړو او معلومه که هغوی د خپل سوچ مطابق وویل چې دا نعوذ بالله جادوګر دی، یو د خپل سوچ مطابق عیسایانو ویل چې دا خدای دی یا د خدای زوی دی، مسلمانانو د خپل عقل په بنیاد ویل چې نه دا خدای هم نه دی او نه د خدای زوی دی بلکې د الله نبی او پیغمبر او بنده دی. نو ګوره عقل کې سوچ فکر کې غلطي راتلی شي کنه، نو کم سوچ او فکر داسې او کم اصول داسې پکار دي چې د هغې په وجه انسان د داسې قسم غلطۍ نه بچ شي، هغه بیا عقل او علم المنطق ته د هغې اصول دي. بل مثال درته ویم، حضرت زکریا علیه السلام چې کله د بی بی مریم کمرې ته رالو نو بی بی مریم علیه السلام سره تازه تازه میوې پرتې وې، نو ویې ویل انا لکې هذا، په دې موسم کې دا میوې چېرته نه رالې، دې موسم کې خو نه بې موسمه میوې دي. هغې وفرمیل قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ماته راځي. حضرت زکریا علیه السلام د عقل په بنیاد غور وکړو چې الله رب العزت بی بی مریم علیه السلام ته بې موسمه میوه ورکولی شي، نو ماله به دې بوډاپن کې به دې بوډاوالي کې ماله ولې بچي نشي راکولی؟ نو فورا الله نه دعا وکړه، هنالک دعا زکریا ربه، خپل رب نه دعا وکړه، قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه، الله د خپل طرفه ماله پاک پاکیزه اولاد راکړي. نو ګوره کرامت د شاو د حضرت مریم علیه السلام، خو لیکن د عقل په بنیاد ثابته که چې بی دا کرامت خو من جانب الله دی، دعا به د الله نه غواړي چې یا الله ته دغه هم کولی شي نو دا هم کولی شي، یا الله ما ته هم نیک عمله صالحه اولاد راکړي. نو کو زمونږ د دور خلک وي نو هغه چې ته کله دا منظر لیدلی چې بی بی مریم علیه السلام سره خو تازه میوې پرتې بې موسمه، نو یا خو به یې د هغې عبادت شروع کړی وی یا به یې هغې ته وي چې ته زمونږ دا کار وکړه، ته مشکل کوشه ته حاجت روای. حالانکې داسې نه، دا مخلوق ته خالق طرف ته به توجه کې او دا هم د صحیح عقل په بنیاد سره انسان دا کولی شي. پوه شوې لکه نو د دغې سوچ فکر کې د غلطین نه د بچ کېدو دپاره هغه اصول چې کم کارآمد دي هغه د علم المنطق اصول دي. دریم سیز د منطق موضوع ده. موضوع ځکه ضروري وي لکه زه تاسو ته وایم د علم طب له ډاکټرۍ دپاره موضوع چې دا انساني بدن دی، نو ډاکټر به تا ته د انساني بدن نه تفصیل کوي، تا ته به د ګاډي انجن نشي ښودلی چې انجن کې دا فرق راشي نو دا به کې، دا فرق راشي دا به کې، نه، د هغه تعلق د انساني بدن سره دی. نو انساني بدن ته چې کومه بیماري لاحق کېږي عارض کېږي به تا ته د هغې علاج ښیي، ولې دکه موضوع ده. داسې د علم المنطق موضوع تعریفات اور دلائل دي، یعنی معرف، قول شارح اور حجت و دلیل د دې نه به بحث کوي. بیا به د علم طب کې غور وکړه دوه حصې وي، یو تعلیمي حصہ یو عملی حصہ.
تعلیمي حصہ چې کم د دې کال 2 کال 3 کال هغه تعلیم د کتابونو نه حاصل کی بیا د دې لپاره هسپتال وی یا بل ځای ال بیا عملی د دې مشق کوي نو کو یو انسان تعلیمي حصہ او وی عملی مشقونه کینو دا کامل ډاکټر نشي جوړی دی نو ضروری دا ده چې تعلیمي حصہ هم وي عملی مشق هم وکي نو دا یو کامیاب ډاکټر جوړی دی شي دک شان چې کله مو تا د منطق اصول او قواعد زده کو او بیا په عملی میدان کې د دې اجرا کو یعنی عقلی دلیل په جوړ کو قیاس جوړ کو او یو حق مسله ته ثابت کو نو د دې د لپاره هم عقل سلیم ضروری دی کنه نو غرض او موضوع دا شو چې معلوم سيزونه راجمه کې نامعلوم ته حاصله معلوم تصدیقات جمع کې نامعلوم تصدیق ته حاصل معلوم تصورات جمع کې نامعلوم ته حاصل کی نو دی معامله طویل کیږي د علم المنطق موضوع الکه په پوښ وکنه